چې دعا خو د هر چا قبلېږي، خو څه خلک داسې دي چې د هغې دعاګانې نه قبلېږي. نو یو چې په کوم حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی هغه ستاسو مخې ته اکدم په دې خبرې ختمومه. صحیح مسلم کې دا حدیث پر روایت د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ باندې موجود دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله تعالی پاک دی، الله تعالی پاک ذات دی. ان الله طیب لا يقبل الا طیب. الله تعالی پاک دی او الله تعالی د پاک نه علاوه هیڅ الله تعالی نه قبلوي. او بېشکه الله تعالی حکم کړی دی مؤمنانو ته چې تاسو پاک خورئ، نیک عمل کوئ. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه سړی چې هغه ډیر زیات لوی سفر وکړي، ډیر اوږد سفر وکړي او کعبې ته لاړ شي، د حرم د کعبې دروازه ونیسي، د هغې هغه پرده ونیسي او بار بار دا آواز کوي چې الله تعالی زما دا ضرورت دی، زما دا حاجت دی، زما دا حاجت دی، الله تعالی زما دا حاجتونه پوره کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا انسان داسې دی مطعمه حرام، خوراک یې د حرامو نه دی. کوم سړی چې لوی سفر یې کړی دی، دعاګانې غواړي د الله تعالی نه، په کعبې کې ولاړ دی، د کعبې دروازې نیولې، غلاف یې نیولی دی او د الله تعالی نه دعاګانې غواړي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې سړی دی مطعمه حرام، خوراک یې د حرامو نه دی. مشربو حرام، څښاک یې د حرامو نه دی. ملبسو حرام، دا جوړه جامه چې کوم اغوستي دا د حرامو نه ده. وغذیه بالحرام، او د ده دا بوټی د ده دا جسم چې کوم جوړ شوی دی دا هم په حرامو باندې جوړ شوی دی. فانا یستجاب لذلک، او د دې سړي دعا الله تعالی څنګه قبوله کړي؟ دعا د هغه چا نه قبلېږي چې د چا په خېټه کې حرام پراته دي، چې د چا وجود په حرامو باندې جوړ شوی دی، چې د چا جوړه دا جامه په دې وجود په دې تن باندې چې کومه کپړه ده دا د حرامو نه ده. نو د دې سړي دعا الله تعالی نه قبلوي. نور د هر چا دعاګانې الله تعالی قبلوي. او د هغه سړي دعا هم نه قبلېږي چې څوک پکې د رشتې د کټ کولو خبره کوي، نامناسبه خبره کوي، نامناسبه دعاګانې غواړي، داسې دعاګانې هم الله تعالی نه قبلوي. د دې وجې نه د الله تعالی نه دعاګانې غوښتل پکار دي، بار بار غوښتل پکار دي، ځان عاجز او کمزوری ګڼل پکار دي. او دقه د مؤمن صفت دی چې دی به ځان کمزوری ګڼي، دی به ځان عاجز ګڼي، دی به هر وخت الله تعالی دعا او زاری به کوي، فریاد به کوي